من گجراواله کیو زمونږ استاد علامه قاضي صاحب رحمه الله یو اوږد خط هغه ولېږه لیکلی او ضیاء الحق صاحب ته لیږلی وی تاله الله طاقت راکړ دی سړیا اسلام نافذ کا موږ به دې تایید کوو ادا قوم به لږ څه واخلي ضیاء الحق سره یې څه وکړه بر اسمان کې والوزو یې رونو قسم مې دې په الله په صحیح معنو د ملک د نظام خداوندي نوم څوک نشي اخیستی زه دې کې تاله وټ نه راکوم دروغ وایي نشي اخیستی که ته اوټ مثلا مې دا دی ته په بله غاړه وانړی دا دی چې ته وایې نه راځي نشي راویستی نشي اخیستی نوم شیخ ولی الله کابر گرامی شهید رحمت الله علیه په صحیح معنو کې اخیستی دی قبر خاورو لاندې پروت دی لاړ شه بل چا چې صحیح اخیستی دی قبر خاورو لاندې پراته دي باندې نه دي او لږ ډېر کې څوک نوم اخلي هغو خیر نشتی هغو خیر نشتی یارونو زموږ ډسټرک خطیب صاحب تاسو ته ووی د قرآن ضرورت زده کولو ډېر زیات دی او بیا د عالمانو واپس کی اتفاق قیامت پور اختلاف بھئی سو پور چتا جوان دے وہ آپس اتفاق ساتا دی قوم پو کول اللہ اتفاق ساتا زه حق بیانوم تی رد که تا بیانای زی رد کوم دا لاړه رانه کافر لاړه کافر د دو لاس بی زما گریوان بی آئمه مجتهدین و اختلاف سمره دی مسئله شروع شی هدایت رواخلا نور فقی کتابون رواخلا خلافا لی ابو حنیفه خلافا لی شافی خلافا لی محمد یو بلت کافر ویل دی نه یو موز دے سو اختلاف تکی دا علماء پوئیگی یو او دس دے دا او دس سمرہ اختلاف دے پکی دا آغا سوک بھی پوئیگی چھ دا دینی کتابو نہ ہوئی لیکن دا امام شافی دی امام ابو حنیفہ پسے بنے پکلی لاڑ ال تک لاڑ دے آغا حدیث لا ترجیح ورکی چاگئی کی رفایدین دی دا اللہ سونا چی دسی کئی ال تا چورا سینا موزیو که رفایدین نکی خلقو ملگروی دا دا سوکڑستا مسلک کی خداو اغسوی ارمان دا چه دا علماء با عبرت تسشی ناقلی اغوی دی قبر والا نمال حیا رازی دا دا ترتیب کی دا نده دی اغا نورو حدیثو لا ترجیح ورکی مالا دا دی قبر والا نا حیا رازی علماء تیر شوی علماء لا دا خپل مڑ روڑ مڑ عالم دا قبر نا حیا ورکلا مالا خپل جوندی رور بائی نا حیا نرازی دا جنت تا پا کمیلا رزی سٹوکی دی دا فرض دی یو نبی قرآن کریم کی آیت تے کم کم ہوئیو یو نبی شتے او بیا بل راگے تب اگر تائید کے دی حق والی دا حق خبری تائید پر نبی فرض دے دا مخکنی نبی مولا بنے نا دے فرض یرا لو تماشا بھئی دی مولیانو قیامت کے خوچو سب ہوئی دی نور ویلی زسرب مولیان دا لگز کو لو تماشا بھئی التکی لو تماشا او چې کم شے گور اختلاف دا گیڑے دی دا تعویز دے پدی روپئی دیا دا فلانکے شے دے پدی روپئی دیا دا سخات تے پدی روپئی دیا دا پتن ختم دے پدی روپئی دیا دا بل شے دے پدی روپئی دیا دا چې چا خوڑلی دی اسی خلی لڑلی دی مارشی ندی زمانگو گئی خطیب صاحب کل تقریر کے خپل قصو کی زه حیران شم ورتا
چې وی بعضې وخت کې موږ به ماښام کور والا ناس به زه روژه ماتې له شیشې نه و اوبو سره به موږ ماته کړه نن هغه بادشاه دی نن هغه بادشاه دی که هغه خوړلی په اوږی کې دغه بازار ډېر ښه چلېده زما چې څو عمر دی یادېږي چې د خلکو نه یې خوړلی خطیب صاحب نو په اوږی کې دا مارکیټ د تمام پاکستان نه زیات و لیکن نه چغه یې ووله چا وی کافر دی ګاډي پې دنګول دي ګاډي پې خېجول دي کومه ده چې ورسره نه ده کړې هر څه یې برداشت کړه نن بادشاه دی الله دې د دې نه ماخوا بادشاه کي پوه شوې علماو کار وکړئ دنیا کې ډوډۍ په الله ده غیرت سره د الله دین قوم ته پیش کړئ په دې درد سره چې ارمان زما په دې خبره دا قوم پوه شي د دوی جهنم په جنت بدل شي انشاءالله چې په دې نیت وي که نه زمونږ د شیوخو د یو آواز هم ښایسته نه علامه قاضي صاحب سره ناست پاسې ما ساده نه ساده تقریر ما سره ټیپ په کیسټو کې اوس هم موجود دی داسې ساده تقریر لیکن د مور زوی نه و چې هغه یو خبره کړې بیا بل ماته کړي نه ده ماته کړې داسې کلکه مضبوطه مدلله خبره به یې کوله ماتولی بیا چانه شوه دا هلکانو اوازونو پورې نه دروم اوس یو ترتیب جوړ شو پلان کې اواز ښایسته دی شاه اشرف علي تھانوي نن نسل کاله مخکې هندوستان کې اوځی کې تقریر وکړو بیا یو کس وی ښه خبرې دې کړې دي لیکن اواز دې ښایسته نه دی هغه یو ډمې نوم اخیستی دی ما ته یاد خو اوس هېر شو وی که ښایسته اواز ګورې د فلانکي ډمې دی او که دلیل ګورې د قرآن و سنت ته ما بیان کړی دی درته اوس وشي اوازونو ته شو نه یو سړی قرآن حدیث وی اواز یې نشته نو موږ به یې نه اورو موږ دا قرآن صرف اواز لا اورو یا روردی له خو نه دی پوه شوې د شیخ القرآن پینډی جذباتي بیانو سره خستواله د اواز نه جذباتي بیان نرو منظره و پنجاب کروڑا رحمت رنده پی اللہ ولیگی غیرتیان یرونو دو غیرت تا سلام کو ایک چانا نه یریدل بادشاہ وقت ضیاء الحق یو موقع باندې خبرې کوي ضیاء الحق رونو داسې ولاړ دی ما ته ګوره داسې ولاړ شیخ القرآن څنګه ولاړ دی شیخ القرآن دواړه لاسونه اوسته کړي داسې ولاړ دی پوه شوې ښایي ورته که ته بادشاه وقت زه د وقت د قرآن عالم یم ستا ته به تسلي نشم کولی زه به خپله خبره کوم سمه بیا هغه ضیاء الحق دی چې د دوبۍ نه لاش ته شیخ القرآن راغی په اوږه ضیاء الحق د هغه کټ اوچت کړی دی ایرفورټ ته تللی دی بادشاه وقت دی او شیخ کټله اوږه یې ورکړې ده پوه شوې دا څه خلکو دو څه کار وکړو دا توحید سنت مسله په حقه نقشه به پیش کوو وګورئ په حقه پیش کوئ دا د عوامو کې اثر کوي موږ لږه نقشه بدلو لګیا یو نقشه به نه بدلو یاره جی دا اوس بل ترتیب دی نو بیا خو ټیک شو بیا قرآن اخوا کې د ترتیب بل نوی پیغمبر به راشي او بل ترتیب کتاب به راشي دقه چې کم ترتیب را لېږلی دی په دقې باندې به عمل راځي او کیږي به هم دقه که ته بر اسمان کې ټال واچې زانګه خو د قرآن په حکم مه دانګه دومره تکړه شي چې اسمان کې ټال واچای صحیح ده نو څه فتنې فسادات چې نن جوړ دي دقه وجه ده چې د دې کتاب نه لرېواله شو نو رونو نه مشر شته نه کشر شته نه د استاز پته لګي نه د شاګرد پته لګي نه د مولا پته لګي نه د امی پته لګي نه د کلی دی او مشر پته لګي نه د چا د حق پته لګي نو حقونه خو دی کیو نو ځنې خو موږ یې ښیو نه او که څوک یې ښیي وایي وګوره ورته دې به نه خو سړی کافر کېږي
هغه ځای کې سړي چې کوم دا چل کوه قرآن اواز پې ولګېد نو کافر شو. مسله په شریعت کې نشتی، ته ضرورت ته ناستې بل سړي خیال نه ورته وایي السلام علیکم، تا ته حکم دی ته سلام ما اخله، ته هغه ضرورت ته ناستې هغه سن ورته اخلي خلک ما اخله ولته مجرم شوي. اوس به ته پاسې هغه سره به جنګ کوي چې تا ولې سلام زه خو دینه دینګ مې کوو نو ته ما ته سلام ولې ووي. نرور جنگ مکوا، تا ته شریعت وی ته بد بدی دی وخت سره ما اخلا سلام ما اخلا سلام. دغه علاقه وا لفظي ونه ترجمه و ما ته ګوډه کوله غلطیانې دی الله معاف کی. صحیح شو. 3 غنټې به ما منزل پیاده لوګ به روانم څه خبرې به وکړل. شپږ اوه خویندې رضایي چې په نکاح یې اخیستې وي مولا ولا نکاح تړلی و دا تېنه ما جدا کړي وي. یو سړي څه شک و بیا مې خطیب صاحب ته لېږلی و چې هغو سره بیا چل کړی دی. پوه شوې دا به هله پته لګي چې دا کور کې ناستې چې دي دا واوري د رضاعت مسلې واوري نو دوی به بیا خویندې به ستا په ضلع کې په نکاح کې نه راځي. دا نارینه واوري زنانه واوري دا دې دپاره و نه چې دې سره بې ادبي راځي. ادب دا دی چې خور سره 2 کاله 10 کاله نکاح وکړي کښېنې پاسې دا ادب دی. دا ادب دی که نه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا پرون دھماکه وشوه علما طالبان د هغوی جلسه وه چې څه ترتیب شوی دی ریموټ کنټرول شوی دی بل څه چې څه طریقه شوې ده. نن پیټو ته داسې قطرې داسې ناستې دی د خپل پلار ته داسې ګوري ادا د اوښکې بهیږي. ای رونو ظلم ته ظلم ووایه د وینو په سترګو وجاړی که نه نجات نشي موندې. ظلم ته ظلم ووایه. ارباب اقتدار د ظلم ته ظلم ووایي که نه د داسې ظلم شکار بشي بیا به علاج نه بیا به نه علاج. لاړ شه کابل ته هغو د یتیم اوښکې اوچۍ لګیا دي لوی لوی ګیرو پټکو والا مولیان حکومت نشي چلولی ښه چلولی شي چې مولا مولای یو خو ګیره اوږده کا برېتون سي سره وباسه چې بس پټکې ووهل مولای نو هغه نه چې مولای چلولی شي. هغه ورځ یې ټول جمع کړي دي وزیران ګورنران هغه زموږ د وزیرانو نه دي نران او هغه یو ورته تقریر کوي موږ د کونډو خلکو ښځې کونډې کړې موږ یې بادشاهان کړو. خبردار دی امانت دا د وینو والا امانت راکړی شی دی زیاتې ونه شي قوم باندې. د قوم څه شی ونه خوړی شي. ویښ شئ ملګرو ذمهوار د کابل ویښ شئ. دا مخکې ورځې ډوډۍ ته کښېنولي ما چې وکته داسې اوږده ونې ډوډۍ د بل شانې هغو پخوي داسې اوږده ونې دلته دا د چولو دا ګول چولي چې وي چڼه هغه دال دي هغې کې خوري نو دا زمونږ جج د کابل لوی جج عالم هغه فیصلو ځای ته راځي هغه ورځې رکشې نه کوزیږي یارور ما لیدل یو سړی نشته کلاشنکوپ والا ټوپک والا نشتی څادرې په اوږه دی ای رکشې نه کوز شو 2 روپۍ به یې ورکړي او لاړه خپل د فیصلو ځای ته زما ستا علاقه باندې چې معمولي ونې داسې څوک راشي زمونږ گاڑو تو لڑکے گئے ارے جی خیر ہے اور سر آ گیا اور بھائی ماں بری خر آ گیا سر آ گیا سر آ گیا دا منگ سر نشتے سر بده سر دے سر آ گیا خپل ملک ته داسې کلاشنکوف رسی کړي دي راشه کلمه ووایه ما خو یو ځل ووی بډګرام کې
میں سلور مولیان راولم دا پاکستان دیوبندیان پنجپیریان بریلیان شیعاگان ټول پرې دی هغه راولم هغو به ووایي تاسو یې کوئ یو کال دا حکومت پرې دی هغو ته چې وچلی چې په 200 تروړه نه شي نو په دې ممبر زما خون ماف دی ومې وجنی تروړه به په 200 وایي چې زمونږ مال څوک ونه خوري پاکستان کې کم شی دی چې کم دی سالمې دنیا نن سبا دنیا لاس کې دی رونو سالمې دنیا کې غوره ځمکه ټوټه د پاکستان هر شی کېږي اوبه شته ونې شته باغونه شته فصلونه کېږي دا سیلابونه دا ګلی دا تندرونه دا زما د عمل وجې نه لګي دا زما عمل وجې نه لګي عمل زموږ نشته نو رونو نارینه یې که زنانه یې د الله کتاب زده کوئ ستاسو پکې خیر دی او د حق پرست او د باطل پرست لویه نښه دا ده چې یو سړی خبره کوي او خپل جیب پیدا وه هغه خبره هغه په خولې را پرېږده یو سړی خبره کوي ستا د جیب روپۍ تا سره پاتې کېږي نه پوه شه سړی رښتیا وایي زموږ شیخ القرآن خپله ډوډۍ به ګرځوله چا به پرېښه نه چې جومات کې تقریر وکړه ځکه چې دی خو د مولیانو حال پوي یو ځل سرکار سره و لوی افسر و څوک هغه ورته وي ټول ستا خلاف دي وجه وی زه یم راځئ حل وایو دوی حل وایو نو به موږ څه کړو حل نه وایو نو زه حل وایم چې دا شی حرام دی دا ښه نه دی مولای خوري قیامي خوري دوی نه حل مه وایه که نه خدای دې پوه کا زمونږ کاتر وانیږي سخات دی سرسایه ده په تعویز دی په دم دی اجو دا د لوی کاتی کېږي که نه پوه شوې دې صوابه طرف ته پاپله دې ځایونو کې جنازه به یې چې وړله کټ که نه نو ملا به یو خپې سره ونښت جو کټ به یې را کنټرول که مولي صاحب ولې وی مړی نه ځي د پلار هم ځي که تا پرېښتی کله پرېږدې ظالمه نو هغه خو دستور دی نو قوده به هغه سره وه نو لسګون پنځګون به دې دغه کې ورته واچو جیبي کې څه شی دې ځای کې به ورته واچو ګوتله دې کې به ورته واچو چې 10 قدمه به جنازه د لاش لاړه اخوا جو بیا به ونښت هلو که مړی نه ځي وروسته به ولاړو بل هغه به دې ځای کې ورته ډاخانه کې نور څه شی ورته واچو جنازګاه پورې به د جیب غولانځه کړې وه دیو جن زمونږ ټوله دنیا دشمنان دی موږ یې دا حل وایي موږ دا حل وایي پوه شوې که پوه نه شوې زمونږ څوک دوست کېدی نه شي نه کوي ما نه موږ ګیلې کوو څه سوال پیدا کېږي سمه خبره ته توره ګوړه سره ګوړه سپینه ګوړه پېژنې ښه چې بد چې پېژنې ښه سبزیه بده پېژنې ښه دوکانداره بد پېژنې یو مولا ده تر اوسه پېژنې ستا ومنو که د ده ومنو زه راځه ستا دا بټګرام دی څو ډاکټران دي پکې یو له لاړ شه یوه نسخه به دله لیکي بل له لاړ شه بله لیکي بل له لاړ شه بله لیکي بل ټیسټ به وکړه جدا ټیسټ به دې راشي وایي زه خو علاج سره نه کوم واپس پیمال ته راځه ته راځي نسي نه ته پکې یو نه تپوس بل نه یاره دې مسئلې له صحیح ډاکټر په کوم ځای کېږي هلکه ابتاباد کې منډیا ته مخامخ په دویم چت باندې فلان کې نومې دی انتهایي ماهر دی وایي که نه وایي تا خو د ډاکټر اختلاف ونه وي نو ځینې به راپاسې موږ ته به ټلیفون کې موږ خو یو مسله چیړ کړه مې خدای درته خیر کې څه چلو شو وی ته دا وایه زه دا ویمه زه یم یو کار نه کوئ ستاسو د پلار د یو اپریشني د یو د پلار دا چیړ ولې نه کوئ چې یو زوی وایي چې زه اپریشن کوم بلې نه راوړه ښځې چوړکای اجو د ګېډه ولا سیرې کای دا زړه وګورئ پکې چې دکې کوم ځای فرق دی دا ډاکټرۍ مسله چا چیړ نه کړه یو یتیم یسیر دین دی خو چې چا چیړ که جو چیړ که چا وخوړ پې مال ځانې پیړ که دا دین دا د هر چا د چیړ شی دی نه دا د چیړ والا ته پرېږدی تپوس کوئ ترې نو عزتمندو دا قرآن نه دی بیان شي نن زما ستا وینه ځکه ارزانه ده قرآن نه بیانېږي وینه ارزانه شوه ښځې ته پته نشته د خاوند په ما څه حق دی خاوند ته نشته چې د ښځې په ما څه حق دی
لور ته نشته چې د پلار څه حق دی، پلار ته نشته چې د لور څه حق دی را باندې. حاجي صاحب لاړ، کلي نوم نشم اخیستی. نن سبا حقیقت ښکاره شوی دی. اوس څه وکړو؟ پخوا موږ څه ډېر څه وي، اوس نه شو ویلی. حاجي صاحب لاړ ستا دې بټګرام کې پټخانه ورته وي که ډاخانه یې هغې کې لاړ. هلته یې وی زما 5 زامن دي که شپږ زما جایداد زما زامنو په نوم کوي. هغه حاجي صاحب ستاسو لورو لونه نشته وی نشته. وی حاجي صاحب که ته قسم وکړې وی قرآن دې راپځي سړیا په سپینه ږیره تا ته زه دروغ وایم لونه نشته. نو حاجي صاحب په خپل سوچ رښتیا وي، لونه خو ټولې واده شوي وي، کور نه وي که نه، کور نه وي. دا ټګي وکړه. یو څو هفتې وروسته خبر شوم حاجي صاحب لاړ توت ته یې وخېجه. اسرائیل چې ته فکر شوی وی دې نه چې ونیو دې سرونه. ما حاجي صاحب به اوس هلته پته لګي چې لور شته که نشته. طارق جمیل صاحب د تبلیغ سره وتلی دی، تبلیغیانو ملا دی. هغه خپله قصه کتاب کې لیکي. وی ما سیر ګبین استاز له یوړ خو موږ خو صرف ځو بیا راځو، ځو بیا راځو. څنګه چې ځو هغسې بیا راځو. فرق رانغی هغسې ګرځو بازو، څنګه چې ځو بیا راځو. داسې نه فرق ځان کې راوله. هلته چې تاسو وي عمل پې وکړه. موږ ته د دا نه وي چې ځم. ما ګبین یوړو ما حضرت دا تحفه مې راوړ ده. هغه اخلي نه، موږ له خو څوک دوسي راوړو. خدای دې ښه ساته، اصلي دی که نه وړو مچو دی که د غټو. یاره خو ډېر ښه دی هلکه کښېنه لکه څوک بل وانخلي. موږ خو دا کوو. هغه یې داسې نیولی استاد جي دا تحفه مې راوړ ده. کہاں سے لایو؟ دا تاسو ځای نه راوړ دی. تفصیل مې وخو ورته وي چې زمونږ باغ دی هغې کې د دې مچوم نظام دی، خپل به ګبین دی. ستا پلار ستا د باغ نه ستا د خویندو حصه ورکړې ده. هغه ثبوت مې وکړ. بیا نور تفصیل 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 ټول تفصیلونه یې واورېده. بیا ما ته یې ووی زما استاز چې دا ګبین ولیکم بوتل نه، بوتل خالی تاله راکم که دې بوتل سره تحفه ده. دومره پورې تفتیش یې وکړه. پوه شوې؟ دا اسلام دا د باریکو مذهب دی. دې کې پردی شی اور دی. نن موږ مولیانو سره هم پردي حقونه پراته دي. ټیک ده قرض اخلو، زه اخلم په موقع باندې ورکوم که پوه شوې. زه په 4 باندې مسواک چاناسې نه اخلم. خامخا هغه سړی طلاق وغورځوي چې موږ ته ښځه طلاقېږي جو بیا 2 روپۍ نه ورکوم. ضرورت نشته، خو یې د سړي خرابېږي داسې. الله اکبر. نبی علیه السلام جنازې له وبلله شو. نبی علیه السلام په دې سړي د چا قرض خو نشته. وی رسول الله 2 روپۍ د فلان کې دي پې. اوهو وی صلو علی صاحبکم. جنازه پې تاسو وکئ، محمد جنازه نه کوي. سړی پردي حق سره روان ده، څنګه جنازه وکم؟ سړي بخښنه نه کېږي. یرونو 2 روپۍ چې 600 کناله تا د یتیم ځان پسې کړي. ته خو د حورو خاوند نه یې، خو لږ صبر وکړه. حورو له مزه په شکال دی، په شکال تېر وځي که نه نو بیا کې ته تلې جو ځه نو. پوه شوې؟ دا کتاب خودی شو. زوی به پلار نه وجني. نن زوی لګي پلار وجني. نن ما داسې پلرونه ولیده کوشش کوي چې زوی مړ کړي. دومره پر انقلاب ولې راغی؟ دا ځکه راغی د دې نه لرې شي. زنانه ټول بار او ستا د تعلیم یونیورسټي بهاولپور کې 5,500 ویډیوګان د فحاشۍ هغه چورمین دی که چیرمین دی، هغه مشر نگران چې دی د هغه د موبایل کې راغلی دي. بچی موږ دې له لیږو چې دا ترتیب یې هلته چې کوم پرزوله غویمنډ نن سبا دې کې را روان دی. دغه بهاولپور یونیورسټۍ د جنکو د هلکانو چې دې کې تربیت وشي، ته د هغې نه دین غواړې. ریوڼ عالمان وایي خلکو
چې کله د 5 کالو نه کوټ پتلون او ټای کې تا وړوکی لوی کو د ده نه ته د نبي علیه السلام امتي کېدو تمه کې لیونی تا د دومره تربیت غلط کړی دی ده نه تمه مه کو وړوکوالي نه تربیت به ښایسته کوي وړوکوالي نه اچھا چې کړی دی خوند کوي پوه شوې پرون ما ته زموږ یو ملګري خپل بچوړی خس ونې وخو وي د قرآن یاد کړلی حق حیران شوم زه خاص ونې دغه د سپینې کپړې چې دی نه راوړکي ټول قرآن یاد دی هلته تلاوت یې وکړو پروګرام تربیت وشو که نه تربیت وشو نورونو 90% په سلو کې لس کم سل نوې کل گمراهۍ ته روان دی دا اندازه بجټ مې تا ته واوره دا ما تاسو لحاظ وکړو په 95 میوې خو زه خیر ته به خفه شي د دې غور وکړئ که بیبیانې کول ناسته ولاړه بیبیانو سره دا کمالي زناور زما ستانه ډېر ښه دي که ډېر خوړل کمالي میخې اوښان ډېر خوراک کوي امیانو خو باس مه کوه هغه زه که درته نه یم چې تا نه پټ دي دریاب کې دي که په اول وتل کمالي مارغان الوزي که ډېر خوړل کمالي هغه جو دغه خلک دی نو که ډېر بچي پیدا کول کمالي سپی زموږ نه مخکې لاړې تاسې ولاړې ٹھیک شو ایرونو کمال تربیت ته د دوی تربیت ستا فرض دی حاله به د وړو پلاره جنت ته ځي چې دا ټیک وي دا ټیک نه و ته جنت ته نشي تللی رکاوټ به پیښیږي نبي علیه السلام فرمایي تپوس به کېږي زوی دې ولې بېدینه دا تپوس دی حاجي صاحب امیر صاحب ملا صاحب دا تپوس را روان دی ستا زوی ولې بېدینه و هر سله ټیم شته قرآن نه نشته په دې تربیت کېږي لیکن حقوق خو لیکېږي نو ستا ملک کې وینه ارزانه شوه پوه شوې وینه ارزانه شوه یره نشتې یره نشته ری دا ولې ارزانه شلله الله اکبر یره نشته د الله نه قرآن خلکو نه دی خولی جو وینه ارزانه شوه ته پوه شوې قرآن یې خولی نه دی قرآن کریم کې الله فرمائی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ موږ لوز اخیستی و تاسو نه نه به تویوئ وینې د یو بل او نه به وباسئ یو بل د کورونو یو سړی غریب دی ته تنګی تنګی هغه تا ته ځای پرېږدي کوټه پرېږدي هسي ولې دا نن سبا نه کوي دا قصې کوي دا لوز اخیستی شی وینې به د یو بل نه تویې زما رب فرمایي ویني به نه تویوئ د یو بل قرآن کریم بل ځای فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا موږ بیت الله ځای د ثواب او د امن ګرځولی لوی شی ملک امن دی امن ورځ سړی ګرځي شپې ګرځي زما ستا عمل کې امن اوس نشتی او ابراهیم علیہ السلام دعا کړې وه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا الله دا کلی زمونږ د امن کلی وګرځو کلی نه یو کوټه نه وه کلی ولې وایي ابراهیم علیہ السلام یقینو دی نه به الله ښار جوړوي ښار جوړ شو او الله د خلکو زړونه مایل کا نو دا چې کته پوری هلته حج عمره کې دا مخلوق د مزله چې خانه کعبې ته راځي سړی حیران شي لکه سیلاب چې را روان ته پوه شوې
او قرآن کریم بل ځای ذکر کوي الله اکبر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ بدل غسلو کی ژوند دی عقل مندو نو حکومت اسلامی به ستا د مړي بدله به واخلي هغه شی خو شته دی نه قرآن کریم بل ځای ذکر کوي ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون